د نننۍ بحث موضوع یو څه ژوره ده او شاید په لولینی نظر کې یو څه عجیبه هم ښکاري شي. هو مونږ به په دې وهګیو چې څنګه یو زمۍ ته چې د وینې تویولو له امله ککړه شوي د همغه مجرم په وینې بیرته پاکیږي. دا یو ډیره مهمه جمله ده. هو دا اهمه جمله واته چې په سرچینو کې راغلي او ډیره پوښتنې راپورته کوي. خو کله چې سپېړو نو وینو چې دا یوازې د زمۍ کې د فزیکی پاکوالي خبره نه ده، بالکل نه ده، بلکې د مخلوقاتو د آزاد اراده، د ټولنې د رواني سلامتیو او د عدالت د یو ډېرې ژورې فلسفې په اړه ده. راځي چې همدا موضوع وسپېړو. بالکل. او دا ډیره ښه پوښتنه ده ځکه چې همدا د ټوله بحثه کلی ده. کله چې مونږ د ځمکې پاکولو جمله اورو نو ذهن مو فزیکی پاکوالي ته ځي. طبیعاً. خو ځمکه خو خپل اراده نه لګي چې ګناه وکړي یا ککړه شي. نو دلته موقع صدا همدا پوښتنه ده. د دې بحث هدف دا دی چې د دې مفکورې تر شا پراتالاجیک باندې پوښو. مونږ به وسیړو چې څنګه یو جرم یوازې یو فردي عمل نه وي بلکې یو داسې اغیز لري چې په ټوله خپرېږي. وو د یوې ټولې پر روان او اروا باندې خپرېږي او بیا څنګه قضاوت د دې رواني اغیز د لمنځه وړلو لپاره یو وسیله ګرځي. ډیر خو رازول احمد ضایع پیل کړو. سرچینه وایي چې زمیکا د ځان لپاره نه بلکې په هغه کې د اوسیدونکو مخلوقاتو لپاره پاکيږي. صحیح ده. کې زمیکا خپل پاکشي دا هیڅ معنا نه لري ځکه چې زمیکا په خپل ځان نشي ککړولې. نو دا په دې معنا ده چې ککړتیا او پاکوالي دواړه د انسانانو پورې تړلې دي. په دقیقه توګه دلته په زړه پورې خبره داده کله چې په زمي کې یو جرم لکه قتل تر سره شي د سرچینه لمخه دا داسې ده لکه د ګناه یو داغ چې پر زمي کې پاتې شي. یو داغ هو خو دا داغ فزیکی نه دی. دا په اصل کې د هغو مخلوقاتو په ذهنونو او زړونو یو رواني اغیز ده چې آزاده اراده لري. نو د زمي کې پاکولم په حقیقت کې د هغه وی د زړونو او آزادې اراده پاکول دي. د زړونو پاکول ځکه چې آزاده اراده د ګناه کولو وړتیا او امکان دی او دا یوازې په زړه کې شتون لري. نو کله چې سرچینه وای زمي کا پاکول په اصل کې وای د خلکو زړونه له ګناه څخه پاکولو. یو لازم دو تاسو وایس چې د مجرم وژل په حقیقت کې د نورو پر زړونو کې د ګناه کولو اراده وژل دی. بالکل. دا خو به یو رواني تحلیل شو. دا داسې د لکه د یوې ناروغي د جیرې ختمول نه یوازې د نخونه خانو. ډیر ښه مثال دی. دا ډیره ژوره خبره ده. سرچینه د ګناه د عمد اغیز پاره خبرې کوي. دا وايي کله چې مخلوقات یو جرم ویني د دوی په جوړونو کې د ګناه سیوري پیدا کیږي او دوی ګناه ته نږدې کیږي. یا دا د دې معنی لري چې ګناه ساری ده؟ هو دا یو ډیر ښه تشبیه ده. دا داسې ده لکه په یو کورنۍ کې چې ټول سګرټ څکوي. صحیح ده. اګه ماشوم چې په دې چاپاریال کې لای شي دا غي لپاره د سګرټ نه څکول خلوي چیلنج وي. ګناه هم داسې یو رواني چاپاریال جوړوي. نو دا یو ډول عادت ګرځي. هو سرچینه وای چې په کومه زمکه کې چې مجرمان آزاد ګرځي او سزا نه ویني التا جرمونه ډیر کېږي. ولی؟ ځکه چې خل په شعوري یا غیر شعوري توګه د ګناه تر اغیز لاندې راځي. د مثال په تور کې په یوې ټولې کې ټول بدپرستی کوي نه د یو کس لپاره د کار ردول خورا ګران وي. دا خو منطقي خبره ده. همدا د ګناه کولو ته هڅون کې اغیز دي چې باید لمنځه یوړل شي او قضاوت هم دا چاپیریال ماتوي او هوا بیرته پاکوي. نو د دې ټول مطلب صدا د دې ساری اغیز لمنځه وړلو لپاره حل لاره صدا. سرچینه وایي چې د مجرم وژل د زمي کې د پاکوالي لامل کیږي. هاو دا د دې لپاره ده چې نور مخلوقات د مجرم مرګ ویني او بیا د همدې په خیر عمل تکرار نکړي. خدا خو حل لاره ډیر سخت ښکاري. هو او دلته یو مهم ټکی راپورته کیږي. د متن لمخې د مجرم وژل یا و سزا نه ده. نو څه شي دي؟ بلکې دا د نورو په زړونو کې د ګناه کولو اراده یو وژل دي. دا د ګناه د یادونو لمنځه وړلو نه دي بلکې د هید منفي او هڅون کې اغیز لمنځه وړل دي. یعنی د ګناه جرأت لمنځه وړل؟ بالکل. کله چې خلک ویناین چې د ګناه په یاړه مرګ دي نو د دوی په زړونو کې د ګناه کولو لپاره چې کومه اسانیا یا جرأت پیدا شوي هغه لمنځه ځي.
دوی له ګناه کولو څخه ډاریږي. نو دا خو بخي یو بل زاویه ده. مونږ تل قضاوت ته د سزا او انتقام په سترګه ګورو. معمولاً همداسې وي. خو دا سرچینه وایي چې د اصل کې د ټولنې لپاره د نینې یو عمل دی. دا د یو کس قرباني ده ترڅو نور زرګونه کسان ډیر همغه برخلیک څخه وژي خورل شي. همداسې ده. سرچین حتی په یو ځای کې وایي چې قضاوت د مینې بله بڼه ده. واقعاً. هو، دا واقعاً یو دقیقه فکر غواړي. مونږ عدالت او مینه تل دو جلا شیان ګڼو. خو دا متن هڅه کوي چې دا دواړه سره وتوړي. دا یو څه ګران فکر دی. هو، اسانه فکر نه دی چې ومنل شي، خو منطق یې دا دی چې د یو مجرم په وړاندې سختي کول په اصل کې د ټولنې نورو غړو سره مینه او شفقت دی ترڅو هغوی د جرم شکار نشي. خو سرچینه دلته یو بل اړخ هم راپورته کوي. دا وایي چې انسان یوازې نه دی. د پردې ترشا یو بل پسلی مجرم هم شته چې انسان دا کار ته هڅوي. همدا ځای دی چې موضوع نوره هم جوړیږي. آیا همدا ځای دی چې د شیطان ذکر راځي؟ بالکل. دا یو کلیدي برخه ده. متن وایي چې کسه هم یو انسان جرم کوي خو شیطان هغه گمراه کړوي. دلته د شیطان او انسان ترمنځ اړیکې د اصلي مجرم او شریکی مجرم په توګه یاد شوې. شریک مجرم او اصلي مجرم. شریک مجرم هغه دی چې په عمل کې برخه اخلي، خو اصلي مجرم هغه دی چې پلان جوړوي او هڅوي. نو لکه چې شریک مجرم یعنی انسان باید د خپلې وینې په تویولو سره زمي کپاکه کړي. همداسې باید اصلي مجرم هم وکړي. خو همداسې اصلي مجرم یعنی شیطان هم باید د خپلې وینې په تویولو سره زمي کپاکه کړي. خو شیطان هو فزیکی وجود یا وینه نه لري، نو د هغې د وینې تویولو څه معنی لري؟ ډیره مهمه پوښتنه ده او دلته د وینې تویولو اصطلاح مجازي ده. مجازي؟ هو، لکه څنګه چې د یو انسان ځونه د هغه په وینې کې دی، د شیطان ځونه د هغه په درواغو او نفوس کې دی. د هغې ځواک. د هغې ځواک په دې کې دی چې مخلوقات گمراه کړي. نو د هغې د وینې تویولو د هغې د درواغو او واکمنۍ بشپړه له منځه وړل دی ترڅو د هغه اغیز بیخي ختم شي. یعنی د هغې نفوذ ختمول. بالکل. د هغې مرګ اړین دی ترڅو هغه درواغ چې هغه په کائناتو کې خپاره کړي له منځه لاړ شي او مخلوقات د هغې له رواني اغیز څخه په بشپړه توګه خلاص شي. نو د شیطان له مرګ او قضاوت ورسته سکیږي. سرچینه د یو لوی بدلی خبره کوي چې لوی کفاره بلل شوې ده. دا څه شي ده؟ د شیطان له مرګ سره په کائنات کې یو بیساري بدلون راځي. د مخلوقاتو لزړو څخه د ګناه کولو اراده او تمایل منځزي. بلکې منځزي. هو، دی به له خدای سره دومره مینه کولو پیل کړي چې بیا به هیڅ کله د ګناه کولو فکر هم نه کوي. دا مینا د دې لامل کېږي چې دی ابدي ژوند ترلاسي. او دا بدلون یازه په زړونو کې وي؟ نه، بدلون یازه په زړونو کې نه راځي. د زمې د لعنت پای ته رسیږي. سرچینه وایي چې نور با په زمي کې اغزي او زیان رسون کې بوټي نشنه کیږي. زر کالا رامي د زمي او حیواناتو لعنت ختمیدل د خود تصور وړ خبره نه دي. سرچینه د دې بدلون په اړه نور جزویات هم ورکوي. هو، دا واقعاً حیرانوونکې خبره ده. د تنده ممکنه ده چې د حیواناتو طبیعت دی هم بدل شي. وګوري، د زمې د لعنت ترڅنګ د بدن لعنت هم پای ته رسیږي. یعنی نور با په انسانانو کې جسمانی ګوشتانو نه وي چې دی ګناه ته هڅوي. او حیوانات؟ او تر ټولو عجیبه خبره ده چې حتی حیوانات به هم بدل شي. زمرې به له وري سره یو ځای اوسیږي او یو بل ته به زیان نه رسوي. یعنی د ښکار طبیعت به ختم شي؟ د ښکار او وحشت طبیعت به له منځه لاړ شي. په ټولو کائنات کې به له 1000 کلونو لپاره بشپړ آرام او سوله وي. دا بدلون ځکه ممکن دی چې د ګناه اصلي سرچینه یعنی شیطان له منځه تللی وي. خو دلته یو سخته پوښتنه پیدا کیږي. کومه یوه؟ کې ګناه دومره ساری وي او د یو کس په چپګیریاو او د شیطان په وسوسو پورې اړه لري، نو بیا د هغه شخصي مسؤلیت څه شو؟ آیا دا سرچینه د ازادي ارادي مفهوم کمزوري کوي؟ دا یو ډیره مهمه او ژره پوښتنه ده او سرچینه ورته جواب لري. دا د شخصي مسؤلیت په باره یو کلیدي ټکی دی. خو متن وایي چې خدای مخلوقاتو ته له توان سره پورې ازمایش نه ورکي
او دا چې هلل چې وروسته شیطان شو د یوې لوی او لړه رتبه فرشته په توګه پیدا شوی وو. یعنی هغه ته ډېر نعمتونه وی ورکړل شوي وي. بے حدا نعمتونه، خو د ګناه کلونو انتخاب یې پخپله وکړه. هغه کولی شوای کې ګناه ونه کړي، خو هغه د نافرمانیو انتخاب وکړو، نو باید د خپل انتخاب پایلې وزغمي. نو په اصل کې هر څومره چې اغیزه قوي وي بیا هم ورسه انتخاب د مخلوق په لاس کې دی. همداسې ده. متن وایي چې مخلوق په خپله انتخاب کوي چې د خپلو ګوشتنو پیروي وکړي کې د خدای د مینې. یعنی آزاده اراده له مسؤلیت سره راځي. بالکل. سرچینه په دې ټینګار کوي چې له لوی نعمت سره لوی مسؤلیت هم راځي. شیطان چې د یوې لوی مرتبه فرشته په توګه پیدا شوی و، د لوی نعمت سره ګناه غوره کړه، نو هغه د خپل عمل پورا مسؤل دی. په پای کې سرچینه د قضاوت د حتمی کېدو په اړه وایي، دا چې خدای به هغه مجرمین چې توبه نه باسي خامخا محاکمه کړي. دا د دې لپاره ده چې کائناتو ته بیا آرام راشي. هو، دا د ټولې کیسې پایله ده. د شیطان او نورو نه توبه کوونکو مجرمینو قضاوت او مرګ. د څه لامل کیږي؟ دا د دې لامل کیږي چې د مخلوقاتو له ذهنونو څخه د دردناک یادونه تت شي او د جرم ویره له منځه لاړه شي. نو دا یو ډول رواني درملنه ده. هو، کله چې مخلوقات په خپلو سترګو به شیطان قضاوت ویني، د دوی په زړونو کې چې کوم شک یا پوښتنه وي هغه له منځه ځي او زړونو یې آرامیږي. دا د خدای د مینې او عدالت ورسته ثبوت دی چې د مخلوقاتو آزاده اراده بشپړ ووي او دوی له هر نوع شک او ویرې څخه د تل لپاره خلاصوي. دا د کائناتو د بشپړ رختیا او سلامتیا لپاره یو اړین ګام دی. نو کلندیزي وکړو مونږ ولیدل چې څنګه د دې سرچینو لمخې د مجرم په وینې د زمي کې پاکول او فزیکی پروسس نه ده، بلکې یو ډیره ژوره روحاني او رواني پروسس ده. هو، دا د تولیه لزړه او ذهن څخه د ګناه د ساری اغیز د لمنځه وړلو او د الهي حکمونو د واکمنیت د بیا ټینګولو پر هاړه ده، ترڅو مخلوقات په آرام، ډاډ او لویره پرتجند وکړي. ډیر ښه. د پای لپاره رازو په دې فکر کو سرچینه ټینګار کوي چې له لوی نعمت سره لوی مسؤلیت هم راځي. هو، شیطان چې د یوې لوړې مرتبه فرشته په توګه پیدا شوی و، د لوی نعمت سره سره یې ګناه ورخره. دا اوریدونکو ته دا پوښتنه پریزي چې که آزاده اراده تر ټولو لویه ډالۍ وي، نو مسؤلیت یې څه دی؟ نو د خپلو انتخابونو لپاره پرشتیا مسؤل اوسیدل سه معنا لري. په ځانګړې توګه کله چې یو څوک داسې داخلي او بهرونی اغیزو سره مخ وي چې شاید د هغه له کنټرول څخه بهر ښکاري، د هغه پوښتنه دی چې هر مخلوق باید د ځانه وپوښتي